اللہ فرمائی الى مدین شعیبا مدین تمندا اغی اورور رولیگ اخاهم شعیبا چا غلاغوی دا قوم کسو او نوم حضرت شعیب علیہ السلام دے دا حضرت موسیٰ علیہ السلام نلقون دے مخ کے تیر شوے دے بلکہ زمانہ دا دو دا موسیٰ علیہ السلام تقریبا شریکا ہوا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام چی مدین تلا او پا مدین کے کم شخصیت سرا اتیا لس کالا تیر کڑو ناغا شعیب علیہ السلام او بیا شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام تا خپل لورم ورکراغا دا موسیٰ علیہ السلام بی بیوا دغا شعیب الى مدین اخاهم شعیبا دا غی دا قوم یو قسم وطولیگا دا غنم شعیب علیہ السلام اللہ وی دا غی دا قوم یو کسو دا غی اورور بیو دا ذکا کہ دا بہر نکم سری راشی نو پاغ بیا خلق شکونا کئی لکا پتہ نلگی کہ دا بسوکی سوک بنی سازش دا خو بنی را غلی جاسوس خو بنی او کہ دا قوم خپل کسی نو آغا خلقو تا معلومی کہ دا زمانہ سنگ دا کرداری سنگ دے پلاری سوکو موری سوکو قوم سوک تے ذکر خو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چکل صفاقوں پا غنڈے ادری دو او بی خلق لدعوت اسلام ورکو نو حضور پاک وتسوی لبستو فیکم عمرہ تاسو کے ما سلویخ کالا تیر کری دی فکیف وجدتمونی تاسو زد سنگ منتیما خلق تخو پتو چی تا من دا قوم یو کسی دا قریشو دا بنو هاشم یو مضبوط خاندان سر دی تعلق دی او من پیجنو تا پتا اسا پوری چتا دا غلطے و دا دروغو او دا بیعتمادے داغ نشتا طولو پا یو جبوی وجدناک صادقا و امینا من پا دی سلویخ کالا کی تپا دروغ چتا نیلی دلی دا ویخ کالا کی دی پوٹے دروغ ندی ویلی رشتو نے پا دی سلویخ کالا کی تا چتا خیانت ندی کری خیانت دید وی باب دی تا بیوادی توب دوکا تیگی دا دی چتا ندکر امانت گرم منتی نو کدا بار کس واغا دا خبر نشوا کولی کاغا دا خبر کولی نو خلق ویرهو مندی ستے جینو تو خدا بار راغلے کسے دا قرنگی اللہ قرآن شریف کی فرمائی الى مدین اخاهم شعیبا دا بی دا قوم دا وطن کسو اغی خطے جندر دا دی تعلیم و تولے گا اولا دعوت ورکی سوئی رومبی و توی یا قوم اعبد اللہ دا اللہ عبادتو کے دا کدی قوم بے شرک و دا بوتان عبادت بے گا شرک دا خدای رد بدش ولی شریک اللہ لا مرگری کتلی شرک اور خدای پاک دا مرگری نا پاک دے اور بالا کر دے اللہ قرآن شریف کے فرمائی ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء وی باقی گناہونا کی دا شرک نیلاو دی کہ اغوارم نطول برا توبہ کہ اغوارم یو کو قانون دے قانون جدا شے دے کہ اغوارم نو قتل بم دا توبہ ہم کہ اغوارم نو زنا بم دا تماف کم کہ اغوارم نو دا بدم علی وبال بم دا تماف کم کہ اغوارم کہ ارسم لگناہونا دی کلی قانون بدا شیئے دیکھو کہ قانون نبالاتر زا اغوالم نزیدتا محکوم وقل ان اللہ لا یغفر ان یشرک به والشرک بالکل نباہم دیکھے فیصلہ دیکھے رحم نکم پچا کہ یو صلی مشرک لال دا دنیا نا خدای لے پزاد کی شریک مانا کہ مشرکانو قسمون دی بعض کسانو پزاد کی دو خدایان مانا خدایان دو دی بعض کسانو عیسیٰ علیہ السلام تا دا خدای دویوی چا عزیر علیہ السلام تا دا خدای دویوی چا فرشتو تا دا خدای لوموی چا بی بی مریم تا دا خدای خزاوی او بعض کسان اکثریت داسی و اکثریت چا غیب پسپاتو کہ خدای سر شریک گانا دا خدای پشان علم دا بے مخلوق لثابتاو دا خدای پشان قدرت طاقت بے خدای پاک بعض کارون دی بندگانو تسپاری لی دی دا بے وے بچی با دا یو بوت تا وردا بچی با دے دا رکھے دے بل بوت لزا دا بیماری نمدے دے جوڑائی دے بل بوت لزا رام رام کوا باران با دے ورائی دے بل بوت لزا تکلیف نبا دے دے خلاصائی ویدا دا خدای نیاز بین دے خدای و تخپل کارون اسپارے لی دی لکا بادشاہ چی خپل کارون وزیران و تسپاری تا مکی مشرکان و دقا سوچو دے تم شرک وی ان اللہ لا یغفر ان یشرک به شرک بالکل نبخم دیکھ چا سرم رعایت نکم ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء او دا شرک نے علاوہ نور گناہونا جسم ردی کفر و شرک نے علاوہ نکو زماخ و خشیوبا بخم کنی قانون سر صدا قدر کم شعیب علیہ السلام ہم دی اقبل قوم توی ما لکم من الہ غیرو دا خدینا ما سوا بل رب نشتک ولی
بالکل نشته یو الله دی او بیا ورته څه وایي دوی کې چې کومه بیماري وه هغه ورته ښایي ولا تنقصوا المکیال والمیزان پیمانه کې کمې مه کوئ تله کې کمې مه کوئ اوفوا المکیال والمیزان پیمانه پوره ورکوه وزن باندې شی ورکې پوره ورکوه او بیا ورته څه وایي که تاسو وایې چې زمونږ خو پیسه نشته په دې پیسه ګټو که نه رزق ګټو ډوډۍ ګټو او ورته څه وایي اني اراکم بخیر مالدار یې ضرورت دې خبرو ته څه دی بعضې وخت کې ګناه سړی دې نه کوي چې بچي به مې څه خوري یاره ګناه به وکړم هم ګناه ده هم ناروا دي بچو له بدن له آخرت نه خرابې او ورته څه وایي اني اراکم بخیر تاسو خو زه اینما ډوډۍ شته کوټې شته عرف شته نو بیا ولې دا ظلم کوئ او ورته وایي اني اخاف علیکم عذاب یوم محیط ولې د عذاب به د باندې راشي داسې ورځ ده چې هغه د نه تاو راتاو ده د هغې ورځې عذاب د نګې چاپېره تاو راتاو دی هغې کې د الله نه تښتېدی نه شي دا نصیحت قوم ته شروع شو قوم ته څه وایي اوس قوم یو نقصان خدا دی چې تاسو شی کم زیات ولې کوئ تله ډنډه ولې وهئ پارسنګونه ولې خرابوئ شی کم زیات ولې الی خرڅوئ دا خو د دوی خپل جرم او خپله غلطي وه ورته څه وایي ټوکې وپورې کوي یا شعیب الصلاة تأمرك ان نترك ما يفعل اباؤنا ستا دا مونځ چې کې دا درته دا مونځ دا چلونه ښایي مونږ ته نصیحتونه کوي دا مونږ ته دا ښایي او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء دا مونږ په خپلو مالونو کې ستا به منو دا نیک بخته خپل کار کوه اوس هم چې چاته نصیحت شروع کې ضرورې ولې د دیانت نه کار واخله او ګناه مه کوه لرې شه پله خپل کار کوه اوس هم خلک ټوکې کوي علماو پسې د نصیحت خبره کوي ټوکې شروع شي دین پسې شریعت خبره کوي ټوکې کوي بلکې دا مې مې اورېدلي دي ضرورې شریعت خبره ده مړه هغه د شریعت خبرې تلې راغلي دي سره یار دکان بې دینه نه چلېږي کاروبار بې دینه نه کېږي روزګار بې دینه نه چلېږي کارخانه بې دینه نه چلېږي کاروبار بې دینه نه چلېږي چې ونه کم بچي به مې څه خوري نار به وده کېږم نار خېټه به وده کېږم بلا پڼ بچي را پسې دي دا د شریعت زمانه نه ده الله اکبر د شریعت زمانه تر قیامته پورې ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم متعلق الله فرمایي چې چې موږ دې لېږلی دی کافة للناس ټولو خلقو دپاره پیغمبر علیه السلام یوازې د قریشو پیغمبر نو نبی علیہ السلام د لومبه صدی پیغمبر نو دا خو د خپل نه ډېر سپکه خبره وته د کفر خبره د خپل نه وته چې شریعت زمانہ ختمه ده د شریعت زمانہ نه وما ارسلناک الا کافة للناس قیامت پوری پیغمبر دی شریعت قیامت پوری دی دا نه چې شریعت د حضور پاک او د صحابو زمانه پورې او خبره ختم کله چې دا عقیده وه چې د شریعت زمانه اوس تېره ده دا کافر شو کافر ختم خدای لاړه دې جدا شو خدای لاړه جدا شوه دې کافر شو مرتد شو دې به توبه وباسي واپس الله ته جړا به کوي نکاح به خپله پوره تازه کوي ولې شریعت یې ناقص وګڼه دا زمانه د شریعت نه ده دا خلق هم د شریعت دی دا خلق هغسې خراب نه دی کوم چې د حضور پاک زمانه کې خلق خراب و د جاهلیت زمانه کې چې کوم خلق خراب و دومره خراب نه دی نو هغوی له شریعت نه څه دوکې به هم کول جمعه به هم جمدی خول جاهلیت زمانه کې باقي به هم کول مردارې به هم کول خپلو سقاو میندو سره یې ودونه هم کړي خپلو خویندو سره یې ودونه هم کړي رښتیا ووایه خراب و زمانه که نه وه زمانې نه خراب وایي نه مراد خلق دی زمانه خو ټیک د خلق خراب و نو خلق زمانه یادوي مجازي نسبت کوي هغه ډېره خرابه وه نو نبي علیه السلام دا ونه وي چې شریعت نه دی پکار ولې خلق خراب دی خلق چې خرابي شریعت به راولي خلق چې خرابي دین به خلکو ته پیش کوي روغو ته څوک څه وایي روغ خو په خپله ټیک ټاک نو هغه ته وایي الصلاتک تأمرک ان نترک ما یفعل آباؤنا دا ته دا موږ چلونه ښایي چې لمونږ پلار نیکه څه کوله پرېږدو مونږ ته دا چلونه ښایي نو د مونځ بېعزتي شوه که نه شوه د دین بېعزتي او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء او بیا څه وایي انک انت الحلیم الرشید ای ډېر هوښیار یې ښه دا هغه د ټوپونو سره یې چاته وایي ای ډېر هوښیار یې څنګه هوښیار یې مونږ د کاروبار نه منې کوې څنګه هوښیار یې مونږ د ګټې نه منې کوې د پیغمبر استهزام شوه درې خبرې شوې یو هغه خبره نه منل په وزن کې زیاتې کمې کول دویم دین پورې ټوکې کول او دریم پیغمبر پورې ټوکې کول نو حضرت شعیب علیه السلام ورته الله به سزا رالیږي
اوس بټینګ سے الله تعالی طرف نه عذاب برازي مضبوط عذاب برازي تمہارونو یو خبره ذهن کې واچوا دیانت او ایمانداری دا په مسلمان د الله حق دی د الله حق نه پرې بچي د لوګي مری وزر درې بشي او کله الله دا حق نه پرې خو نو الله بیا زمون هر حالت باندې خبردار دی او چې دا چا پرې خدای غل عذاب ورکړي دی حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله سنگ جون دے تیر کرے دے دا سے جون دے تیر کرے دے کہ جامع با پسے پزمک راہ کیشو کوٹ بے چولو پزمک براہ کیشو صادر قیمتی جامع قیمتی کہ پلا ربطنو پکورونو کی بلاغت جامع خوشبوئی خلق محسوس ہولا کہ پری عمر ابن عبدالعزیز اللہ آغا زمانہ کی قیمتی سپلے او قیمتی شالونو قیمتی رومالونو قیمتی پٹکی جو ناشنا او یو شان کی چه پلا ربط قدمونه ببل شانا بشتر یو دن نعمت جو دن ناز پلا رتی یو بزرگ علماء خیو ورغی آغا بزرگ ورطوی عالمو وی عمر وی دا نو چوغا او دا سادر دل بچت کا وزمک رخیشی دا گناہ دا دیوتاو در دست وی خابردار جون پلاس کی کلکونیس پر جون محفوظ کا آئندہ دا پارا دا خبر اوکا نو پدا تورا بدن سرق آوالو دخ یو جون دیتے رو او مخکلم خشتاو خشتم دیدار آلا او پا دی مخ بے کل روبانا ویزان کر کہ دا خلقو نظر پا مونا دے تمہاری مخ دا سوکو ندوری او جولا سار بدلا و جولا مخام بدلا او دا سی جامع بے گستری چی پاغی با دا سرو زارو پتارو کارو نچگو دا سرو دا سپینو فقوا با دا من پری وطن کم دا تیلے دا جامع دے ناویانو لخلقو جورو لے دا تیلے جامع بے تیلہ با اوس کو دا پلاکٹک تیلہ دا ابے دا سرو زارو تارون تا تیلہ بے دا سرو زارو نبا نری نری تارون جوڑے دل اسم اگا جامع کے چاکاری نخلا کے پبای اخلی اگا ازار تے باسی اصل تیلے تو پیبا وان او دا تیلے جامع بے ابا دا سرو زارو تارونو دا دا پا جامو باندے با دا سرو دا سپینو گلکاری با پکے دا سلیمان ابن عبدالملک بادشاہ دے سلیمان ابن عبدالملک چه کل بیمار شو او ناجوڑ شو داغی یو خاص وزیر دے خاص وزیر اگر خاص وزیر ورطوئی چھے بادشاہ سلامت مرے اسم نو اسنا دا سکار دا مرد نپس اوکا چھے خودے دے رونے نیسی رجاء ابن حیوہ دا وزیر نومو رجاء سلیمان ابن عبدالملک کو توی رجاء مقصد دے سدے ویدان نپس دا سے سالی بادشاہ پریدا کہ کم از کم قبر کے خدا اللہ تا پوسے نکی گا اگر تا پتا ہو چی زامن دا بدا ملے او دی خود پیغمبر پا کورسے ناتے دا پیغمبر پا مسلح والا آل دے دا زامن تک ندی خراب دی نو کدی لال نو دا زامن بے بدا ملی کئی او دا سسٹم با خراب دی دا پیغمبر علیہ السلام دا خلافت او امارت با برباد بشی رجاء ابن حیوہ توی دا سے وکزان لاخرت تقواسم دے دا سے سلی پزان پزے ادرا و مقرر کچی پا قبر کی کم از کم اللہ خود نتا پوسو نکی یا روی رجاء لے رخ خبر دے وکوا ما خدا خیالو چی یا برور دادان پزے بادشاہ کم یا بزوی دادان پزے بادشاہ کم لے رخ خبر دے وکوا نو سوچ بچارے اوکا یو کاغذ دیو لیکن او پاگا کاغذ کے دا عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نمو لیکن آگے اونو زختر پٹو پلاکے بند کر اور رجاء لے ورکا بیچے سمرا دا شورا خلق دا پارلیمنٹ لکہ دے زمانہ کے دا پارلیمنٹ نا خلق صدر منتخب کئی وزیر اعظم منتخب کئی وزیر اعلیٰ منتخب کئی چی سمرا دا مشوری خلق دی دا غطل مشوری والا لا ان کا او دا کاغذ چی میرے چاہ نم لکھ لے دا پارا بیعت لو دی با زمانہ پس بادشاہ ہشام ابن عبدالملک دا درو اگر دی رجاء لمخیل ورغی و تیوی رجاء دے کاغذ لکتلی چاچانون دی پکی وینا وی تو گورا کہ زمانوں میں کڑے رکھا دے اکا زمانوں میں تیو لکا زمانوں پا تیو لکا اکا وینا نا 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 نمی کتلی دے نتی خبری نا پاکستانوں لکلی شب تی لکما کلال عمر ابن عبدالعزیز پا محاورہ گئی وی رجاء دے کاغذ کیوں گورا زمانوں نشتا کیا نشتا وی نیم خبر وی کہ زمانوں میں روان کا گورا ایو گتوی اولی کا کہ زبات شاشم چتا تو کدی کاغذ سر بہت خلق بیعت کے چلے کے چانوم دیا
حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه هم چې د حضرت عمر د پاره د خلکو نه بیعت غوښتنو د عمر نوم په کاغذ لیکل عمر فاروق رضی الله عنه په کاغذ ولیکه خلکو ته ویل دي چې مې کوم نوم لیکل دي سره بیعت کې دا د بادشاہي یو براته بیعت وکاو یو براته بیعت وکاو حضرت علی رضی الله عنه د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب په بهترین او ښکلي اواز سره د اسلامي واقعاتو او مختلفو بیانونو اوریدلو دپاره زموږ د یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب هم کړئ او ملګرو سره هم شیر کړئ. أبيعه ما مصر بيعته ولو كان فيه اسم عمر هي كده عمر نمتك ودني فما بيعته عمر ابن عبد العزيز رجعتوي كزمان نمتك روانتا نشم دا باروني هشام وتوي كزمان نمي أوليكا الشوقيو في سنگا دي كينا استو دا پارلمن دا زماني دا شورا خلق را لو بيعته سليمان في زمانه پس بدا بادشاہي ټولو خلکو یې بیعت هم دې سره وکړو هر نوم چې پکې وي ټولو خلکو یې د کاغذ اوس پر ځای عمر ابن عبدالعزیز نوم پکې و هشام فاسد هغه وی دا خو زما ورور دی مشر خو زم په کار چې زما نوم پکې وي څه خبره وکړه بس جرنیل فوجي پاسید تورې اوچته کړه هشام امیر المؤمنین ناس ته سلیمان دا هغه مخکې خبرې کې سر د ناخوالي بس خو کې ناس هغه بیا هم بادشاهي غوښته عمر ابن عبدالعزیز چې دا خبره واورېده په جلا شو او داسې هیبت پې راغی چې ادرېدی نه شو دوو کسو ونیوه ویې دراو وی مهرباني وکړې زما نوم خو ما ته پته نه وه چې په دې کې دی ما خو درته ویلو کې زما نوم کې پکې لرې کا بجا ته مې ویلو زما نوم دې مهرباني وکړې زه نشم کولی خلکو ته به یې خامخا کې بادشاه شو د مسلمانانو هغه جامې کې د سرو سپینو ګلکاري وه هغه پټکې چې په هغې به د سرو د سپینو ګلکاري وه هغه چوغه و عسکر چې د سرو سپینو ګلکاري به وکړي هغه صادرونه چې د هغې نه قیمتي صادر بنو هغه پیزار او هر غون را یو ځای کړل بیت المال سکرټري ته یې ورکړل دا به مهرباني وکړي بیت المال کې به جمع کړي دا د بیت المال دی دا جمع شو او ښځه یې راکېنوله فاطمه د ښځې نوم و فاطمې کې د خوښې چې طلاق دله درکړه وغوت را باندې خدای راوستا امیر المؤمنین په بادشاہ په عثمان طلاق راکې خلق خدا ورځ د خدای نه غواړي چل مې څه کړی دی وی نه باس کما د بادشاہ د مسلمانانو بوج په سر را پرېوت ستا حق نشم پوره کولی قیامت کې به الله مانه ستا د حق ورکړي او ته ځوانه جینۍ نو طلاق به درکړم بل خاوند به وکړې هغې وی ما د خپل حق بخښلی خو ما د ځان نه به جدا کوه ماشومان بچی ماشومان والا د اختر ورځ ده چې داسې بار ووته او زامن ورته یې وکتل زامن یې په ژړا شو بچې ولې جاړی بابا هغې ماشومانو څونه ښکلې ښکلې جامې دي مونږ د امیر المؤمنین بچي یو زمونږ جامې نشته هغه ماشوم زمونږ ګاونډي دی پلار یې څه معمولي مزدوري کوي څونه ښکلې پیزارې دی مونږ د امیر المؤمنین بچي یو نه پیزار شو نه جامې شته وی باب بچې زه دله څه درکړم زه څوکم چې کور تلال لونه ورته جاړي جنکۍ خو جامې خوښې که نه عمر ابن عبدالعزیز ورته څه وایي ای بچې دوه خبرې دي ما سره خو خپل څه شته نه چې دله درکړم او د بیت المال اختیارمن یم چې اډر وکړم چې څه مې خوښي د بیت المال نه به راشي خو بچې قبر کې به په سرو لمبو سوځم نو تاسو به دلته وخاندئ خندام خوښه ده او زما د قبر سکروت کې هم خوښې دي لمبې او که نه زما د قبر جنت هم خوښ دی او دلته ستاسو د سلیدلې جامې او فریاد هم خوښ دی نه نه بابا ته خو په اور نشي پېرودلی ګوداره مه کوه ښځه ورته وایي د اختر ورځ ده دې بچبچو له څه خوراک پکار دی دوی د کوم ځای نه راوړم بیت المال نه خو نشم راغوښتې وایي درته چل خیر وی ښه وښایه وی د یو میاشت پیشکي تنخوا راواله میاشت پیشکي تنخوا راواله د هغې به له خوراک برابر کړو د بیت المال سکرټري راغوښته وی دا ماشومان دي خوراک یې نه کېږي نو ته مهرباني وکړه ما د میاشت پیشکي تنخوا راکړه بلې میاشت کې بیا مه راکوه چې دې له پې خوراک والم سکرټري ورته څه وایي وی عمر ابن عبدالعزیز دومره ژوند دې شته چې میاشت ته به پکې ورسې پیشکي غواړې اوهو نه دونه ژوند خو مې نشته بخ ما خپله خبره واپس کړه لور ته اواز کوي ای پلان کې اوبه راوړه
رانلا بیا واس کې فلان کې اوتګي موبرا وړه بیا رانلا بیا وازو کو بیا رانلا خلی ته وي دقه د دې زمانه لونه مالو صوبه نه وروړي خدا وته بربندر لراشي بربندر راشي پرتګي شلې دلې د ځان له پرتګ ګندي دغه یو جامع جوړې ده چې هغه وګندي نو به بدل راوړي د خبره مال او دولت کې خلق لراشي مستی کی مست اغلب بادشاہی را لخو مستی پکې پیدا نه کړه د شعیب علیہ السلام قوم له مال راغی دولت راغی مستی پکې پیدا کړه شعیب علیہ السلام پورې ټوکې کوي موږ پورې ټوکې کوي رښتیا وایي نن خلک کوي که نه کوي چې څوک د دین خبره ورته کوي که عالم دی که نیک سړی دی هغه کې زر خبرې راوباسي هغه کم داسې د جنت توتی قدار راغلی دی ملک تاسو نه موسلې زړی کړې چې ماته وې بالکل چې څوک د دین خبره درته وکړي هغه کې به سل غارونه وي هغه کې به سل نقصان وي نقصانونه یې مه کوه تا ته سمه خبره وکړه دین پورې خندا به نه کړي هغې به پیغمبر پورې خندا کوله معلمو پورې خنداګانې اغیم دین پورې خندا دین پورې خندا الله ورسره څه وکړل د شعیب علیه السلام قوم چې په کومه علاقه کې پروت و په کومه علاقه کې اوس هم درې فوټه او څلور فوټه اور هغه علاقه کې په جمع کې پرېوځي یمني علاقه و لیکن الله پې خارخ راوسته تو پې خدای راوسته شعیب علیه السلام ته الله وی دې کلي نه وځه قوم دی وباسه د دې کلي نه شابه فورا وځه او 12 کاله دې قوم ته تبلیغ وکړه 12 سال 12 کاله لږ شی نه دی موږ په یو خبره تنګېږو 12 کاله هغې ورته ته ولولا قومک لرجمناک که قوم دې نه وی موږ به په کاڼو ویشتې وي خو څوک وکړي اولو په کاڼي نو قوم کې دننه راته جنګ جوړېږي افراتفري جوړېږي خانه جنګي جوړېږي خامخا به د قوم ملګري کېږي لولا رهتک لجمناک که ستا قوم نه وي لولا رهتک لجمناک موږ اوس به هم په کاڼو سنګسار کړی وي او دې 12 کاله لګیا دې دعوت چلی 12 کاله لګیا دې تبلیغ کوي چې خوند یې نه کوي الله باس نور تنګ شوم د دوی نه خیر یې ورته وکړه ویې ځه ته اوس بار وځه بار لاړ تر یې قوم ګرمي راغله تو پرې راغی په دغه سخته یخنۍ کې سوځېدل بالکل بار یخ هوا شروع شوه ټول هغه یخ هوا پسې ووتل چې یخ هوا پسې څنګه ووتل وریځ پکې راغله دوی وي دا بس کار وشو که خیر دی موږ ته خو شعیب وایي چې په تاسو به عذاب راځي او خدای قهر به راځي یخ هواګانو ته وګوره او د یخې وریځ ته ګوره درې عذابونه پرې راغلل فاخذتهم السیعة بل ځای کې راځي اخذتهم الرجفة او بل ځای کې راځي چې د الله د طرف نه پې دغه راغې دا څه ورته وایي اور پې راغې دا باران جبریل علیه السلام پې یو چاو مضبوطه چغه حضرت جبریل علیه السلام والا او یو مضبوطه زلزله راغله او د زلزلې سره د بره د هغه وریځې نه سکاره را پرېوتلې اور را پرېوتې للل ټول تباه برباد شو غرق نه هغه غنم پکار شو نه هغه جوار پکار شو او نه هغه دولت پکار شو چې د کم دولت د وجې نه په نشه کې پرېتو او نه هغه ډوډۍ پکار شو نه پیمانه پکار شوه او نه هغه تله پکار شو نه هغه وزن پکار شو بالکل چرګانو تر د غویانو څاروو پورې هر څه وسوځېدل لاغل خطا پکار نه شي څومره زمونږ خلک نن سبا یوازې دا نه چې دا د رکوټې دوکاندار لګیا دی نه 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 ښه خلک هم شته الحمدلله هر ځای کې په دې پمپونو کې خلک څومره غلاګانې کوي پمپونو څومره غلاګانې تاسو پیمانه خو نه ده کتل مونږ خو نه ده کتل کې به هم ښه خلک به وي صالحان به هم پکې وي نیکان به هم پکې وي خو پیمانه کمه ساتي څومره چې ګیس تا په کار دی هغه مره نه درکوي څومره چې پټرول او ډیزل ستا په کار دي هغه مره نه درکوي هغه خپله پیمانه راوي چې دا میټر هغې کې فرق راوستی دی هغې کې فرق هغه ګیس چې تا ته کم اچوي هغه پریشر هغه والا کم کړی دی پریشر اکثر مونږ په دې پمپونو کې اچوي که نه هلکه څونه پریشر دی 220 هلکه دا خو 160 کې روان دی نه دا به اوس 220 شي که اوس به شي نو مې چې د 100 روپو ګیس پاتې شي نو که 220 شي څه پېږي د 200 دی واچو په 160 کې بیا د 100 واچو په 180 کې او بیا د اخیري کې چې 50 پاتې شي نو هغه میټر لږ تېز شي نو هغه ځای ته ورسېږي بس ولم نه دی سره ذات نیکان من پکې وي د ټولو بد نه وي هر قوم کې شته نیکان من پکې وي دا پالش پکې څه شی دی چې ته خرڅوې
څه شی توله زر مې واخیستل کالي مې جوړ کړه نو دا دوه ماسې پالش یا لکه پالش څه شی دی هوا ما خو د تولې پیسې درکړې دا دوه ماشې د څه رانهالې ما خو د لکه 30% دا د څه ډوډۍ د چا په لاس کې ده حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه د دیانت مثال د لبل در کوم عبدالله ابن عمر په لار روانو یو سړی د ګر سپوږکۍ د ګر شیله سره هغه ټسټینګ کو چکه کو چې دا سړی څوره پورې مسلمان دی هغه ته بچي د خواراشه راغی یو چيلې ګرولې باندې خاصه چې دلته پوخ ولالي او د کاکاجي د خو زمانه دي نو کریم خادم شپون فهم دا خو د پلان کې سړی دی د مدینه وی خاصه نه دی وینا نو خیر یو را باندې خاصه پیسې بدل کو کړ ته چل کې نه مالک په خپشي څنګه یو دل درکړ بچیو چلو کا دروغ چل وته نه چې کای ګوري ای بچی دا سیو کا یو ګړو لا باندې خرڅ کا پیسې بدل کو جیب کې بواچي او دا سی بو کو چې بالال کو دلته به مونږ ترید کو خو او به خرو غوخه با مخره وراک به مخره مونږ به خرو مالو به پیسې بم درکو او کته چې مالک پرانه بیګاله تپوس کوي دلته مالک کم نشتا او چې بیګاله دنه تپوس کوي شرم خواله مالک خود دلته نشتا شپون کې دا ستاو شو شیخ لو لګ اخوا شو او اسمان ته ګوتو نیوا یفئن الله مالک کو نشتا خو الله می شو الله خو مشتکر که یو انسان د الله ذات پر سر حاضر وګڼه قاضي به دوکه کوي نون بم سي مولا بم سم نون کوي مولا امي بم سمي مولا بم ټکی عالم بم سمي امي بم ټکی دکاندار بم سمي زمیدار بم سمي تاجر بم سمي خاندار بم سمي او چې دا کم سړی په دفتر کې لګیا دی او بابو تو کې یو کاروبار کې دا بم ټیک ټاک دی بم رشوت نه اخلي به کرپشن نه کوي واخو پر دې نه ځای ان الله الله کم دی عبد الله ابن عمر ته بچي بس ما دې د معلومات ته کول لکه دې خدای شتا نبی علیہ السلام فرمایي او کسان با د قیامت پر د الله د عرش رسول لاندې وي یو پکې دا دی رجل ذکر الله خالیا ففاضت عیناه الله ځان تر آیات کو او اسوک نشتا او الله ځان تر آیات کو سترګونه اوخ کې وبې دي دا سړی بل الله د عرش لاندې وي عبد الله ابن عمر لال هغه مالک لګرو چې لو والا دروازه والا راوته وی پلان کې استاګری چې له سره دی وی خرڅه خو نه ولنه سو خرڅه یره بس جواب وای تقریبا بس سو خرڅه په دومره پیسو او غلام هم درنه وی دا پدې مې ټول سره د غلام ته ټول غړي چیرې په واغشتي پیسې ورکړي ما سوتن چې غلام غړي چیرې راوستي مالک لا مالک ورته ویل کته خو مې سره د ریچې غړو کېلو خرڅ کړي پچا دا عمر سے په دوی په عبد الله ابن عمر زه ګرم بوزو تم دا عبد الله ابن عمر له دروازې وله او لره وته پیجن دې او ته سیب د طاقت سره د غړو چلو ویو وی ما ته زو خاجه د غړي چلې کم دیو طرف او مالم نشپې دی خاصتا غلام شم چې زکم نش پته رقم به بچي سار مستا دیانت دی دي ما تزان لنه رشت مال لا رشت او دا ګر چې ما ځان نه دی رشت د می تعالی رشت دی زه دا ګر چې له سره ولا ټول است دا دیانت ایمانداری او دیانت چې پچا کې راشي کنه نو الله مدد کوي دا خدای مننه خدای به تاسو دښمنی نه کوي کاروبار کې به برکت مال کډیر زیات شي اے بابا جی له موږ سره راځو سمړ دی ډیر زمانو چې په هغه وخت طالب وملا وی ما ته دوا وکړه وی صاحب د مال دا تمکه ډیر لوی مال مې دی پرې په خبر کې مې ټورس ته ګرځي ټورس ته هغه زمانه کې د پلان کوچ نه وي او کارخانه مې دی د دنیا مال مې دی خو پریشان ډیر زیات دی چې سملم لپا ګولې خورم دا دې دوا راته په جلا ټنشن مې ختم شي هغه ته مسلمان هغه د عام خلکو ته مسلمان وي مسلمان دي مال کې به څه چلی کمال بری خني ټیک بني لکه تا ته سکون او اطمینان نشتا په مولوی صاحب څنګه خبره پرې د خسرات سوخه لار جی او یو سورو د پس اخبار لیکلو خودکشي او کدانې مړ دیانت ایمانداری کې درکې د دنیا ژوند بدل شي او د آخرت ژوندۍ بدل شي یوازې د دنیا ژوند نه
دنیا به خیر مال کې برکت پدی او کمال ډیر کو په مقدمو سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وہ ترمذی شریف کی حدیث ہے اے بندہ مال توجہ رکھا مال توجہ رکھا او دولت تریر توجہ مور کوا نو رزق مزدر کو او که شرط دې پرې خو مال او دولت ترې توجہ ورکړه فی ملأ فی یدیک شغلا لاس بدل د کاروبار نه ډک کړ لیکن سترګو کې بدل فقر پیدا کړ مو بدل نه کړ نن سبا د غټ غټ مالداران خلک یو په کراچۍ او یو په پېښور یو په دوبۍ او یو په سنگاپور یو په چین او بل په پاکستان یو انختی دي ټول ورځ په دولت پسې منډه او ټوله شپه په دولت پسې منډه دا خو فقر دی سترګو دا غنا خو نه د مال مقصد دا چې ته خپلو بچو سره شپه تېره کړې د مال مقصد دا چې ته د خپلو زامنو سره وخت تېر کړې د مال مقصد دا چې ته په خپل کټ کې په اطمینان خوب وکړې نو تا خو اطمینان حاصل نه شو تا ته سکون خو میلاو نه شو تا ته خوشحالي خو میلاو نه شوه ته خو د بچو نه بار د ښځې نه بار د نوسو نه بار د بچو بابا دې ونرید د نوسو بابا دې ونرید ټوله په یو خوا بل خوا منډې ترړې نو ته په یو عام نوکر کې څه فرق دی پیسه ګټي نو خزانه دې ډېره که بینک کې پرتې دي ستا پیسه بینک کې مال پاتې شو ستا نه پس بل لاله د مال او د دولت مقصد اطمینان او سکون دی اب هغه چا ته وي چې کوم انسان کې دیانت وي هغه به پیسه لګي برکت به پکې وي او چې دا کوم سړي کې دیانت ني نو پیسه او دولت به ډېرې برکت بني دا مقدمه ده دا تانه ده دا تلسیل دی دا بچې په پلانکي اسپتال کې داخلو مو دا لور په پلانکي کې داخلو دا جی هلته نه جوړو دلته نه جوړو منډې ترډې وجیب سکون نشته اطمینان ټینشن دی دواره وظیفه راته وښایه ټینشن دی ټینشن ولې دیانت نشته هغه کس چې دا شریعت پر ټوکې کوي او خنداګانې کوي دې شریعت ته پکې څه ضرورت دی او چې دا اوس هغه زمانه نه دغه دور تېر شوی دی او دې نه بغیر زما کاروبار نه چلېږي بیا په غم چې مبتلا شي بیا تعویذونو پسې او په دواګانو پسې او بیا په نیکانو پسې او په عالمانو پسې منډې تړې سا دیانت ته کمال شي څلور وروڼو څلور یو پکې یو پلار یې جم دی و هغه یو کس دې درې وروڼو ته ویل هغه یو سلاک و وی داسې به وکړو چې که ستاسو خوښې نو تاسو دا درې واړه د خپل مال راکې وایې درې واړه د خپل مال راکې او د پلار خدمت ته به اوزګار یې د پلار خدمت به م وکې هغې یې ډېر هوښیار مال هم رانهلې او د پلار هم راته راپشا کې د هغې خدمت هم را باندې کې وایي ښه که دا نه منې بیا بل چل وکې وایي داسې وکې چې د ما دا مال هم تاسو والې دا ستاسو شو او د پلار دا خدمت ما ته پرېږدې خپل مال هم در کوم او د پلار دا خدمت هم ما ته پرېږده پلار ما ته را پشا کې وایي دا دې اوس سمه خبره وکړه دا دې ښه خبره وکړه وایي ګورې مال مې درکړه د پلار خدمت به اوس تاسو نه کوئ زه به کوم ډېره ښه ده هغه خدمت د پلار دته وسپارلی شو پلار خدمت یې کو پلار یې مړ شو او غریب اوف اسم ورسره او باقي رونه مالدار نارې پې تېرېږي لوږې په تېرېږي په ده په بچو یو ځل یې خوب ولیده چا ورته په خوب کې وی ولاړ شه پلانکي تیږه د هغې لاندې 100 روپۍ پرتې دي راواله دې ورته په خوب کې برکت په پکې وي که نه وي نه برکت خو پکې نشته دی نه یې راځه چې پاسې ښځې ته وي ښه دی یو څه راته غیبي په خوب کې وي چې فلانکۍ تیږې لاندې 100 روپۍ پرتې دي ما دې تپوس وکړو برکت پکې شته که نه وي نشته مې چې نشته نه یې راځه ښه ده وایي ستا په برکت دی خو ځه مونږ د لوږې مړه شو بچی د شو ډز په ګلتوب کې پټې وای اته برکتونو پسې ګرځي ورشه راواله چې تن وای ډوډۍ پې وخورو نه ښه چې برکت پکې نه والله کې راواله ورځ تېره شوه د شپې بیا خوب ولیده سړی ورته ویې لکه لس درهمه پراته دي 10 روپۍ دیناره د پلانکي تیږې لاندې دی ورته برکت پکې شته که نه وي نشته وي نه مې دي پکار چې راپاڅېد ښځې ته وایي ای ښځې ما د یو سړي 10 روپۍ وخورې د تیږې لاندې پرتې دي تپوس پرې وکړه برکت پکې شته که نشته وي نشته وی نه راځم وی نیکبخته ورشه ګورې ورو ورو کمیږي شي کمیږي او ته برکتونو پسې ګرځې ستا برکت سر وخوره مونږ لوږې مړه شو بچي د لوږې مړه شو تار په ته په برکتونو پسې ګرځې ښه دی چې برکت پکې نه والله کې راولې په درېیمه شپې بیا خوب ولیده ورته هغه سړی وایي اخو دې راوا نه غېستې خو ورشه یو تیږه د هغې لاندې یوه روپۍ پرته ده برکت پکې شته که نه یو شته پکې چې راغې ښځې ته هله وې وي سړي خو راته یوه روپۍ یاده کړه او یې راته چې برکت پکې دی زه مړه وړم یې وي د ګرده برکتونو پسې
سلونه لس شو د څونه یوه شوه چې د اشرفۍ راواخېسته نو لال باردار ته چې د ډېره موده پس مې اشرفۍ ومونته نو راشي یو کب به پرې واخلي یو غټ کب یې پرې واخېسته کور ته یې راوړو ځکه اوس خو په بازار کې سپینېږي خو کور ته راوړو چې کور ته یې څنګه راوړو کب یې اوس پر د پکې یو دوه هیرې راووتې دوه ملغلرې پکې راووتې چې ملغلرې راووتې یوې ته کېښوده او بله یې وړه بازار ته سړي ته وایي دا په سوالې د دې قیمت ما سره نشته دا څو په دې خو پېژو چې شیخ د قیمت دی ما کوی دا به 2 پیسو وی په چا خرڅه دا جی پلان کې لی اوسه هغه غټ صرافله چې هلته یې وړو هغه وکته په سوالې یاره جي د دې قیمت ما سره نشته خفه کېږم په چا خرڅه کړمه دا فلانکي بازار کې زمونږ د ټولو غټ صراف دی غلی اوس هلته یې وړو چې هغه ته خو دیم خوشحاله دی چې شیخ د ډېرو پیسو دی په خپې مګله را مګله چې هغه یې څنګه یې وړله هغه ته یې دا خرڅوم یاره جي داسې وکړه ما سره دې پیسې نشته هغه د بېته خرڅه نه کوي پیسې شته نه او دا مهرباني په بادشاه له یو څه بادشاه رښتې شي بادشاه له ځان ور ورسو چې دغسې ما سره هیره ده د خرڅوم بادشاه هم صالح سړی چې بادشاه له ورغی وي دا هیره خرڅوم هغه چې خپل سکرټري چې کوم سیرې پېژنې هغه راغوښته یو صاحب شي قیمتي دی زه ته وي په څو خرڅوې دی ورته وایي وی 10 غویان به د سرو زرو ډک راکړې 10 غویان بادشاه وی نه ګزاره وکړه وینا لسو نه بغیر نه 20 غویان به د سرو زرو ډک راکړې د سرو زرو وی دا شعر یې ګران دی فیصله وشو په 14 قچرو چې 14 قچر به دله د سرو زرو ډک درکړم 14 قچرې په سرو زرو بار کور ته راوستلې ته وی ودې دې برکت دې ته برکت وایي اصل ډېر وي که دا ډېر دی څه موده پس بادشاه ته هغه سکرټري وي صاحب وی دا یو هیره نه دی یو بله ملګرې مو وي سړی راوغواړه دی یې راوغوښته ورته ویې لکه دې خو یو بله ملګرې بیا یو صاحب بله ملګرې مې شته دی یې راوړه که نه هم را باندې خرڅه کوي نه دې رانه ارزانه اخېستې ده دې ارزانه اخېستې ده پوه شوې په خبر وی هغه څو خرڅې وی هغه په 15 قچرو خرڅوم 15 قچرې د سرو زرو نه ډکه سکرټري ته یې ویسته وی وی صاحب اوس هم ارزانه ده اله دې ته برکت دیانت چې چا کې راشي که نه هغه له خدای برکت ورکوي حضرت عمر ابن عبدالعزیز بادشاہ ته ورسېد دیانت پکې و دیانت الله دنیا کې مدد وکړه چې که په کوم ورځ باندې مړ کېده نو یو شپونکي ګډه چې یې سرولې نو شر مخ په ګډه حمله وکړه انا لله و انا الیه راجعون عمر ابن عبدالعزیز وفات شو مرګري شپونکیان وتی تا ته څه پته لګي وی دا څو دغه بادشاهي وه نو زما شرمخ او ګډه به یو ځای سرېدل او چې نن شرمخ په ګډه حمله وکړه د عدل حکومت ختم شوی دی چې معلومات یې وکړل په حقه ټیم عمر ابن عبدالعزیز وفات شوی او د شعیب علیه السلام قوم څه شو په اور وسوځېد حضرت شعیب علیه السلام چې واپس راغی او د خپل قوم د الله د ورشه قوم نه دی چې ورغی نو په جلا شو اس په میدان هر څه سوځېدلي زنځغه راغلی د ځمکه چاودې د ټول په هغې کې دننه دي اور پې د پاسه راورېدلی دی او جبریل علیه السلام پې چغه والې ده فاخذتهم الرجفة اخذتهم الصیحة حتی جړل به جړل په سترګو ړوند شو ړوند حضرت جبریل علیه السلام وله راغی وی الله را لېږلې ما په سترګو ړوند دی جاړې وی او وی الله وی که دې سترګو پسې جاړي چې واپس یې کم وته د سترګو پسې جاړي چې واپس یې کم وته که مال دولت پسې جاړي او دې وایي چې وله ورکړم ځکه ډېر زیات جاړي وی نه سترګو پسې جاړم او نه مال دولت پسې جاړم وی ښه وي که زما د غضب د وجې نه جاړې ځکه د قوم قهر دې ولیده نو تا باندې زما غضب هم نشته زما پیغمبر یې زما رحمتونه در باندې نازل وو شعیب علیه السلام هوښیار وی یو شي پسې جاړم که الله راکوي نو وی څه شی دی وی د الله دیدار پسې جاړم چې الله ووینم جبریل علیه السلام علیه واپس راغی وی الله وی چې ټیک ته دا جړا دې قبوله ده خو دیدار اوس نشته مرګ نه پس به کېږي انشاءالله دیانت بهترین شی نو د شعیب علیه السلام قوم کې دیانت نو خدای ټول تباه کړ قرآن حکیم کې بل ځای وایي الله تعالی فرعونیانو ذکر کوي الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سنجري صوت عذاب فرعونيان سشو عاديان سشو
عادیان چې په سمستو کې به ژوند تېره او غرونه به یې تراشل غټو غټو وجودونو والا اسه شو سمودیان څه شو طلع الخطا زمونږ د زمانې د مخکې هغه صدران څه شو گورنران څه شو هغه وزیر اعلاګان څه شو هغه وزیر اعظمان څه شو د امریکې او د روس هغه بادشاهان څه شو د اسرائیل او د هندوستان هغه څه شو د عربو هغه د ډېرو پیسو والا څه شو هغه جزونه چې خپل ګرځي روز کال مې اخبار کې کتل د عربو یو شیخ لور واده کړې ده ما طالبانو ته خندل مې دا دې ته مې پلار وایي لور یې ودولن د سرو زرو غسل بیت الخلا ټټۍ ولا د سرو زرو په جهیز کې جوړه کړې د سرو زرو ټټۍ مې که مونږ خبرو پسې جان له به م غوښتې وه د سرو زرو ټټۍ نیکبخته د سرو زرو راهیل ولا جوړ کړه که خبره نه ده د سرو زرو استعمال خو راهیل ولا جوړ کړه د سرو زرو نو کم از کم دغه ټټۍ کې به مرداره متیازې څنګه کوي سرو زرو ټټۍ خلک څه شو لوی لوی د عربو شیخان او سیټان چې جیزونو کې ځان له خپل محلات جوړ کړي دي په کم طرف لاړل او سرو زرو تماچې ځان له جوړې کړي بیا صدر کم خواله زمارو اصل د الله او د رسول تابعداري ده درې خبرې په ذهن کې واچوي د الله او د رسول تابعداري او دا بنوي چې شریعت وخت نه ډېره شریعت وکړه دا بنوي چې بچي بس کوي او زه بس کوم او دکان بس کوي او تجارت بس کوي خپل کار به کوي خو چې زما خیر خشي او چې ما نه رستو ګن پاتې دی زما خیر خراب دی ولته راته کوتک نیولې زه څه کوم په بچو زه په نو څه کوم یو به دیانت نه کار اخلي روزي د چا لاس کې ده ته تلا وزن تجيب نه کې نمبر 1 دویم نمبر شی به نه خرڅه د خپه به خراب نه خرڅه ملاوت به نه کې الله خپه کې الله باندې خپه کې ارزق الله سره دي نمبر 1 دویم علماء پس نیکانو پس ټوکې تقالب نه کې ولولا رهتک لرجمناک دمکې باندې ورکه علماء دمکې باندې ورکه ستاسو خبرې باندې کې علماء پس غیبه خپه کې نه او دریم دین پوری به ټوکې نه کې الصلاتک تأمرک ان نترک ما يعبد ما يفعل اباؤنا مونږ ته چل خول دي هغه ته دا خبرې کولې دا باندې کې که دین پورې د ټوکې وکړي ټیک تا بعضې وخت د پیسې د وجې نه سړی په نشه کې راشي په ځان بیا نه پوهېږي د دولت او د کارخانې او د موټر د وجې نه سړی په نشه کې راشي بیا په ځان نه پوهېږي تا خو د خولې نه خبره نبي علیه السلام فرمایي ډېر کله یو سړی د خولې نه یو خبره وباسي ان الرجل يتكلم بكلمه لا يلقي لها بالا ډېرو دې خبرې ته توجه ورنکړي وی دا خو پټنۍ خبره هغه د خدای په نس دونه خطرناک دی چې یهوي بها فی جهنم 70 خریفا په ترمذی کې راځي او یا کال د هغې خبرې د وجې نه په دوزخ کې غوټې خوري مستی د وجې نه خولې نه خرابه خبرونه او دین پورې خندا او مزه چې ګناه کې یاره بس تو دواره ته کوه چې خدای مې د دې ګناه نه خلاص بالکل بس کوم نو ګناه خو ګناه ده سزا خو په سزا ده خو الله خو به خفه نه شي کنه خولې نه خو به دې ګاډې وړې ونه دي کنه نو الله فرمایي الی مدین اخاهم شعیبا مدین ته بلاوی قوم سره شعیب علیہ السلام راولېږه قال اعبدوا الله وتدوي ولا ما لكم من اله غيره تعالی عبادت وکړئ خدای سره شریک نشته ولا تنقصوا المكيال والميزان په پیمانه او په وزن کې به کمی زیاتې نه کوئ انی اراکم بخیر جنم خدای شکر الحمدلله چا جون خراب او زمانہ هغه شی دی چې بغیر د هغې نه د انسان جون تیریږي نه د انسان د جون تعلق د زمانې سره دی د انسان د عبادت تعلق زمانې سره دی زمانه ډېر اهم شی دی د انسان د عمر تعلق زمانې سره دی د انسان چې دنیا کې ښه کوي که بد کې ټول د زمانه کې دن نه کوي او د منځونو اوقات د زمانې سره تعلق لري او بیا الله پاک په دې کې دا فیصله کړې ده چې دا پلان کې مونږ به د زمانې په دې حصه کې کوي پلان کې به دې حصه کې کوي پلان کې به دې حصه کې کوي او که د دغه حصه د زمانې کې ونه کړو غټ مجرم ګناهګار روجې به د زمانې په دې میاشت کې نیسي که هغې کې دې ونه نیولې غټ ګناهګار او حج به د زمانې په دې ورځو کې کوي که ته بیت الله ته لاړې و عرفات او منا کې خو ګرځېدې خدای الله ته جړه وکړه خو په هغه ورځو کې نه چې کومې خدای مقرر کړي دي نو حج دې رسره ونه شو
د دې وجې نه چې زمونږ ټول جون زمانه دی بس زمونږ ټول خو بد دا د زمانې سره تعلق لري او د دې زمانې خالق الله دی د دې تیرون کې او راوستون کې الله دی او د دې ختمون کې او پیدا کون کې الله دی نو ځکه الله په دې سیس قسم خوري په هغه سیس خلق قسم خوري چې هغه اهمي اوس الله دا کولی شي مونږ چې قسم خورو د خدای په ذات به خورو یا د الله په صفتونو نو الله قسم ته ساجد دی د الله خبره خو مونږ بې قسمه منو د الله د قسم ضرورت خو نشته خو زموږ عالمان وی بعضې خبره همی نو خلق قسم وخوري او بعضې خبره دی چې دا چاته اوري هغه لکې نه راځي منکري ته نو خلق قسم وخوري او بعضې خبره خلق مضبوطی کلکی توثیق ورته وایي نو د پاغې بنده قسم خوري نو دا خبره همه ده دا خبره الله مضبوطی او ډېر خلق په دې وطن کې په دې مخ د ځمکه د خبرې نه منکرم دي نو ځکه الله قسم خوري او په اهم څیز قسم خوري چې هغې ته زمانه وایي زما دې په زمانه قسمې ان الانسان لفی خسر چې هر انسان یا جنس د انسان هر انسان لفی خسر د خپل زندګۍ د خپل جون په تاوان کې دی مخکې زمانه راله ځکه ما ژوندو لګا هر انسان لفی خسر د خپل زندګۍ او د خپل وخت او د خپل زمانې د خپل جون په تاوان کې دی یو سړی د دې نه بچ نه دی الا مگر یو څو کسان ته بچ دی هغه څوک دي چې کم ته بچ دي او د جون تاوان سره په دنیا کې هم دی او په آخرت کې دی زیان په دنیا کې هم دی او په آخرت کې هم دی نو الله تاکید سره وی قسم مو خوړو دا طالبان په پویږي دا ان امراغه او بیا وی دا طالبان وی جمله اسمیه دا اعلام پکې راغی په دې دا طالبان پویږي دا خط تاکید او حسر دی بے شک خبره ده شک نه اوته ده زه په قسم خورم الله وی چې انسان لفی خسر د خپل زمانه د خپل عمر په زیان او په تاوان کې دی مفتو کې د خپل عمر بې ځایه دی خراب او دا په لاس واپستنه مگر یو څو کسان ته بچ دي څوک دي الا الذين امنوا مسلمان دلته دونه ګټه وکړه چې د زمانه او د خپل عمر حصه د همیشه دوزخ نه وساتله چې مسلمان مرشي نو کده نیک عمل کړي خو جنت ته بځي بدونه ځان ساتلی جنت ته بځي او کده نه کړي نو بیا بمزي خو د دوزخ د وتونه پس د زیان نزان سنا سبچ کو چې ایمان یې راوړ کافر و مستقل زیان او تاوان کې پروت دی اغله دنیا کې خدای فائدې ورکي لیکن په قبر کې او ځان کدن چې شروع شي بدل تبي شروع شو لا د ختمې دل بیا نشته په آخرت کې دې همیشه په دوزخ کې پروتي الله دې مساعد حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې دوزخ نه د کافر وتل نشتا او د کافر بیا په دوزخ کې خپل طبقې دي د په دې جیل کې د بعض جیلیانو یو ځای دی د بعض بل ځای دی د بعض بل دی د بعض بل د بعض اولی کې لکه ودته عمر قید شو خو سره د سزا دته عمر قید شو او دې بس سخت سزا تیری نو بیا الته په جیلونو کې د چا سزا زیاتې د چا سزا کمی دقه سه دوزخ یو جیل دی جیل هغه کې برا دوزخیان پراتی الله دې مساعد چغې به وي خدای ته د مارو الله ته بازاري کوي چغې به وي خو فریاد اورېدو والا نشتا اورېدل دا چې فریاد ولا ختم کی دا دوزخیان به چغې اوی الله ته او قرطبی او کتاب د تذکره وتوی فی احوال الاخره یو حدیث نقل کړل وګورم حیران شو چې دی بزر کالو دا حدیث په ترمذی کې غالبا شتا زر کاله به الله ته چغې اوی جواب ورنه بیا به زر کاله صبر وکي بلکې او روایت کې او یا زر کاله زر کاله به صبر وکي چې الله په صبر خوشالېږي په دنیا کې به خوشاله ده
صبر کوم که په دې مې معاف کړي چپ به د خولې نه چغ به نو باسي ویش ویش به کوي خو صبر دا چې خدای ته فریاد به نه کوي زر کاله خو به چغې کوي الله ته یا الله ما وباسئ یا الله ما وباسئ یا الله ما وباسئ بیا به زر کاله صبر وکړي صبر فریاد به کوي چغې به وایي هغه خپل ویش ویش به کوي خو لیکن الله ته به نه وایي یاره که په دې خوشحاله شو بیا به هم څه ونه شي بیا به زر کاله الله ته بیا چغې وایي نو چې زر کاله بیا چغې وایي هلته ګورې کلونه او ورځې نشته دا د دنیا اندازه ده د دنیا په اندازه نو بیا به وله الله اواز ورکړي اخسئوا فیها ولا تکلمون چغې شئ لکه سپي ته چې منده وایي چغې شئ کورې شئ په دا دوزخ کې به پراته یې چغې شئ په دا دوزخ کې ما سره خبرې ونه خبرې ونه تاسو ته ما نه ویلې چې ما ومنئ زه منلم تاسو خو خدای نشته د دومره کائناتو ته هم نه کتل د ځمکې ته هم نه کتل د سپومې ته هم نه کتل د نور ته هم نه کتل د خپل وجود ته دې نه کتل یو کاغذ بغیر د جوړونکي نه پیدا کیدی شي نه په دې لاره چې پچه پرتی نو دا بغیر د چیلک ګډې نه پیدا کیدی شي نه امام شافعي نه چا تپوس وکړو وایي د خدای په وجود څه دلیل دی وایي پچه چې په لاره پرتی دا معلومیږي د دې نه چې په دې لاره اوښ تللی دی په دې چیلی ګډه مثلا تللی دی یو پچه خو په دې دلالت ورکوي دومره لوی کائنات به په دې دلالت ورنه کړي چې دی له یو جوړونکی شته چې هغه الله دی یو رکوټي رومال بې جوړونکی نشي پیدا کولی داسې رومال به نه چې چا جوړ کړی نه او دومره کائناتو ته ګورې تا ته پته نشته چې دا دومره کائنات دي دې لم جوړونکی شته حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ډېر هوښیار سړی و زیرک انسان یو ملحد و دهري هغه سره مناظره مقابله راغله هغه وی خدای نشته امام ابو حنیفه وی ته څه وایې ګډې وړې وې بادشاه هغه زمانې بادشاهان هم ظالمان چې خبره به وکړه نو بیا به یې خبره د کرښې وه بادشاه وی چې دا سړی خو چې خدای نشته دله څوک راشي دا پوه کې د سره مقابله وکړه د بادشاه دربار مقرر شو د مناظرې دپاره بحث دپاره امام صاحب هوښیار چې دې سړي خو په عقل خلق والی دی دی به په عقل وی نور په قرآن شریف کې خو بلا دلایل دي د دې خبرې ما خو تاسو ته وی یو د توت پاڼه ده یو د توت پاڼه دا د توت پاڼه چې د ریخمو چینجي خوري خېټې ته لاړ څه ترې جوړېږي ریخم دغه د توت پاڼه په هغې د پاسه یو قسم رس پروتي رس د شاتو مچۍ پې کښېني شات ته جوړوي دغه د توت پاڼه چې ګډه چیلی خوري په چې ته جوړېږي ته دې ته نه ګورې یو ځای کې دوه بوټي را زرغون شوي دي په یو ځای کې ویښ یو دی او بره دوه بوټي دي یو شان میوه کوي بله بل شان میوه دې ته نه ګورې دې ته نه ګورې چې ته الوا پخه کې په کور کې او بارې کولو کې دی په یو ساعت کې څښه شي الله دله د کیلې په پوسته کې څومره خشته الوا پیدا کړې او تر څو چې د کیلې په دا پوستکي کې وي محفوظ وي خو پوستکي نه لرې که نسخه وشي ته دې ته نه ګورې چې خدای له د مالټې په پوستکي کې څومره خشته جوس پیدا کړي ته دې ته نه ګورې چې د ګني په بن کې الله دله څومره ښکلې جوس او شربت پیدا کړي ته دې ته نه ګورې چې د انار د خشته دانو کې دله الله څومره خشته شربت او جوس پیدا کړي ظالمه دا د انار دانې تا جوړې کړي دي وای های قمقله صرف د دنیا د لالچ ته پیسو د وجه ای د خدای بدبخته لږ یو موټرګي دپاره خدای نه منې د دومره کائناتو ته نه ګورې تا ته پته نشته دا نظام په خپله چلیږي یو ځای کې مې چېرته بیان و پخوانی خبره ډېرې زمانې په دې نوښار کې
ما ته چا وی دلته یو ډاکټر دی داسې بې عقیدې غوندې دی وایي خلکو ته وایي چې ما له راشي او زه ورله دارو ورکړم او جوړ شي نو یې بیا وایي چې زه خدای جوړ کړم نو هلکه چې خدای جوړولې ما له څه لراز دی دارو ما در کړی وی خدای جوړ کړم مې دا ډاکټر صاحب زما د لوډ سپیکر د اواز اوري او یو د خوا کې دوکان دی مې ښه ما وی ډاکټر صاحب اے ډاکټر صاحب دا دارو چې تا دله ورکړل دا د پلار جوړ کړل دا چې د کومو بوټو نه جوړ شوي دي دا چې د کومو څیزونو نه جوړ شوي دي هغه څیزونه د پلار پیدا کړي دا تا چې په کوم لاس د مریض په نبض کېښود او تا په دې دماغو د هغه بیماري معلومه کړه دا دماغ دله پلار جوړ کړی دی دا لاس دله پلار جوړ کړی دی دا دماغ چا در کړی دا سترګې چې ته مریض ته ګورې چا در کړی دا زړه چې ته پې د مریض د حالت معلومه چا در کړی دا خوله چې ته پې مریض سره خبرې کوې چا جوړه کړې ده ذرا شه او مې بیا چې دا دارو ته ورکې او معدې ته لاړ شي دا په معده کې دننه څوک ازموي الله په دې یو ګولی کې خو بلا څیزونه وي په دې کې ویټامنز اے دی او بی ده او فلان او فلان او کیلشیم او کاپر او ویټامن سی او ویټامن ډي او فلان کې بلا څیزونه په دې ګولی کې دننه پراتی په دې پلته د پاسه یې لیکلي دا چې معدې ته لاړ شي نو دا په دې معده کې په دې وینه کې دننه خدای پاک تقسیم کی نو چې کم شي ته د کیلشیم ضرورت دی نو هلته رسېږي چې کم ځای ته ستا ضرورت دی نو هغه هلته خدای تقسیموي په دا وینه کې او دا هغه ځای ته رسېږي تا ورپسې اندرمپایه کوزه کړې ته ورپسې کوز شوې دا ګولی ته دغلته تقسیموي دا چې کومه وینه په وجود کې په تیزۍ روانه ده او حرکت کوي دا وینه تا جوړه کړې دا ته چلی دې ته ته ناست یې دغلته پیچ ته سره دی او ډرایوینګ ولته کې او دا کوم زړه چې د انسان په وجود کې درز درز کوي او ټول وجود ته وینه رسوي ټول وجود ته وینه رسوي او دا کم اندامونه چې دا په وجود کې پراته دي او دا وینه صفا کوي دا تا جوړ کړي تا په پیچکس دغه ځای کې دا منډلې دي ولې خلک ګمراهان کې ظالمان ته خو به پیسې لې د بار نه خلک ولې خرابوي بعضې پروفیسران بعضې د کالج لیکچرران نن دقه لیکچرې دی کشران ولکانو له ورکوي یو ولکم را پانسې چې ورېږه چې د مازدیګر دله په دا تخته ووم چې خدای دې غرق کا ما ولې خرابې تا خو پیسې لې تا له خو په یوټیوب باندې او په بله پیسه راځي نو ما عمر له دوزخي کې مونځ دې ونه که روجې دې ونه ونیوې دوزخ ته به ځې پکې به غوټې در کې خو که ایمان در کې وي نو باسې برې خو که ایمان د نه لاړ او خلاص شو په خدای قسم کړه دوزخ نه وتل شته الله وایي زه نه وایم ټول عمر خالدا فیها همیشه به په دوزخ کې پروت دی وتل شته دی نه ولې کبر کې ولې تکبر کې ولې د دنیا لږه پیسه خوښې خپل رب پرېږدي ظالمه وفي انفسکم افلا تبصرون خپل ځان ته نظر وکړه خپل ځان ته سوچ نه کې عقل نه لرې چې زما دا ښکلی وجود چا پیدا کړ یو پلار نه دوه بنیادمان پیدا شو د یو په مخ ږیره راخیږي هلک ورته وایي د بل په مخ ږیره نه راخیږي جینۍ ورته وایي یو قالب نه راوتېږي د یو شان کړه وړه دي د بل شان کړه وړه دي دوه لکان پیدا دي د یو پلار او د یو مور نه یو تور دی بل سپین دی یو لنډی دی بل اوږد دی یو هوښیار دی بل قمقل دی یو مؤمن دی بل کافر دی ته دې ته نه ګوره د خدای د قدرتونو دا دومره نور چې الله پیدا کړی دی د ځمکې نه څو چنده لوی نور د پټرول څه شو دې پسې چلیږي د ډیزل کم دی دې پسې چلیږي د کې سولر سسټم کم دی دې پسې چلیږي د کې انجن کم دی دې پسې چلیږي دا د ډرایور څه شو پسې چلیږي چې الله وی کل فی فلک یسبحون هر یو په خپل مدار کې لګیا دی او په تیزۍ خپله لمبو یو روان دی راته دا انور او سپومې دا انور څومره لوی دی څومره لوی او څومره په تیزۍ روان دی دا خپل
رفتار په شواروس کې خپل ځای له واپس را رسي او څومره تاو دی پکې دا چا پکې پیدا اور پکې چا بل کړی دا تاو پکې چا ښودلی دا اور پکې چا بل کړی دی او بیا دې ځمکې ته وګوره په ځمکې کې دې طاقتونو ته وګوره په دې ځمکه کې بیا اوبو ته وګوره دا اوبه چا پیدا کړي دا خوږې او ترخې اوبه بیلې کړي چا ورشه که نه دغلته په دې اټک سیند ته لږ وګوره یو خوا زموږ دا سیند دی او بل خوا با سیند دی دواړه مخامخ روان دي یو طرف ته دی او بل طرف ته هغه شنې اوبه دي دا خړې په دې ځمکه کې دننه قسم په الله دې جومات کې دا مشران شته دی دا ځای کوي وی د دې دیوال نه پورې غړ دقل ته کوي او زوړ سبیلو اوبه مالګي جنې وي هلکه وی که نه وي په برهانه جي صاحب وی که نه وي مالګي جنې اوبه زما د یاد اوبه به م راویستې مالګي جنې اوبه دا دقه ځای زموږ باباجي دلته کې امام و دقه ځای کوي مالګي جنې او بیا چې مونږ بل کوی ویسته دویم ورسره پخوا کې هم بل کوی دغه دې ویستی دی اړو مالګي جن دی دغه اوبه یو رګونه دي په دې ځمکه کې دي راځي قرآن کې الله وایي ګوره څوارلس سوه کاله مخکې هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج دا خوږې دي او دا مالګي جنې دي ترخې دي بینهما حاجزون او منځ کې خدای یو بند پیدا کړی چې ترخې خوږو سره نه میلاویږي خوږې ترخو سره نه میلاویږي دا خوږې او ترخې د یو بل نه په ځمکه کې چا جدا کړی دی الله ساینسدان نه دی کوی شوی انجینیر نه دی کوی شوی ډاکټر صاحب نه دی کوی شوی مولا نه دی کوی شوی دا الله جدا کړي یو رګونه دی په ځمکه کې یو رګونه یو ځای کې وباسه مالګي جنې ترخې بل ځای وباسه خوږې دناړو یو ځای کېږي نه یو بل سره الله قرآن کې فرمایي دا بېده جوړونکي نه دا کیدی شي سوال نه پیدا کېږي او دلته به بعضې خلک راپاسې او عقلي خبرې به کوي دا داسې و دا ولې داسې و دا ولې داسې و دا ولې داسې و دا ته خدای دې بې خوبازه خوار شي خلک خرابې ځان ګمراه کې پوه شه قمقله د کالج سټوډنټ هلکه بچې مه کوه خدای ته وګوره مه کوه دا ښکلی وجود الله در کړی دی نن بیا در لرو پرځئ د خولې نه به دې ډیوه په جوړئ بیا او اوبه به تې لاړئ به تې بیږي د لاس نه به دې سمسی جوړئ د دې خپې نه به دې کونټی جوړئ او بیا به د ګرځېدو نه مه کوه والله که ډاکټر دې بچ کړي والله که ساینسدان دې بچ کړي والله که د دنیا یو طاقت دې بچ کړي مه کوه والله که د خدای د یو ماشي مقابله څوک کولی شي نن دنیا لګیا ده د ډیګي ماشي علاج چارونه وسته ویډسپرین ګولۍ دنیا لګیا ده نن دنیا لګیا ده کینسر هلکه لومبۍ سټیج کې علاج به وشي دویم کې به وشي دریم دا 4 نمبر سټیج د علاج نه کېږي ختم نن دنیا لګیا ده د لیونو علاج چارونه وسته او لګیا دي قرآن وایي كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا وإذا بدأ خلق تدي نوي إيجادات پويا ورقوما أو يوم مسلمان لورقوم كافر لا أو إذا بنديگ نوي ده إيجادات بكيگي تر قيامت پوان نوي ریسرچونه بکیږي تحقیقونه بکیږي هم به مسلمان هم کافر الله ودا زور کوم كلا نمد دا لکه زاچوما دنیا نظام چلول غواړم کافر لمړه کې چې موبایل جوړ کا جاز جوړ کا ټم بم جوړ کا ترانسپلانټ د زړه او د جګر وغیرہ دا جوړ کو کافر ته بم دا کوم الله والله دا ته مو چې دا ما کړ دا الله کړ ته خپل خواري کې الله بر سره مدد کوي نو دا سيزونه چا جوړ کړل الله ډیران د پاسه بوټي ولاړ دی لکه ډیران د پاسه ډیران سره شي څخه کېږي که نه څخه کېږي ډیران د پاسه ګنې ولاړ دی او د ګنې په بند کې خشته شربت او جوس پروت دی هغه څخه نه شو او خدای څه بادشاه دی داسې مضبوطه په ډیران ولاړ دی ماشي ډیر دي او حشرات ډیر دي داسې مضبوط ګیلاس یې جوړ کړی دی کلک بند پوستکی دی تاو کړی دی چې دې جوس ته نقصان ونه رسوي دې جوس ته چینی جوړی دې نه غوړه جوړی دا انسان استعمالی دې نه د دنیا نظام چلیږي نو کلک پوستکی
مالټې لک لک پوستکې چې دا ماشې پکې هغه خپل زهر وردن نه کړي دا څوک کوي دا رب العالمین کوي الله کوي نو حضرت امام ابو حنیفه دربار مقرر شو د بادشاہ هغه د بادشاہ مجلس کې مناظره مقابله شو امام صاحب قصدم لږ لیټ لاړ هغه دهري چې خدای نه مانه شور جوړ کو چغې جوړ دا ستاسو امام پټ شو کنه جواب نشي کولی او تختید رانغې کړه خلک هم حیران مسلمانان هم حیران دي چې امام صاحب دا خو دې موږ ټول رسوا کړو ولې رانغې دې کې امام صاحب ورغی ولې چغې جوړ تا ما سره کوم وخت خو دې تو هغه ټیم لرانلې اوس د بعضې دین د بچاو دپاره بعضې خبرې کول یا توریې یا بعضې وخت کې دا جایز دی علما الزامی را لکه حضرت ابراهیم علیه السلام چې بل فعله کبیرهم هذا و یره لار رانه غلطه شو بادشاه سلامت په دریاب راغله روغه لار مې پرېښوده په دریاب راغله چې رالم په دریاب کشتی نشته دې کې مې کتل یو اونه وه د دریاب په غاړه او ارکش نشتا او کرکر کېدل را پرېوته ارکش نشتا او تختې ته ووتې ترکان نشتا او تختې یو بل سره پیوس شوې کشتی ته جوړه شوه بادشاه سلامت نن مې ناشنا شی لیدې دی ډېر ناشنا مې ولید نه کاریګر شته نه ترکان شته نه ارکش شته نه اره شته نه څټک شته نه او بس لګیا دی تختې جوړېږي او نه اره کېږي او تختې پیوس کېږي او کشتی جوړه شوه او کشتی نیغ راله د ما خواله او دا مخو کې ښکته کړه او زه وروختم مانډګي هم نشته ډریور کشتی را روانه شوه او دې غاړې له بغیر د مانډګي نه راورسېده بادشاه سلامت په دې ناوخته شو هغه چې چا خدای نه منه هغوی دې دروغجن ته ګوره دې دروغو ته وګوره چې بغیر د تبرګټ نه اونه را پرېوځي بغیر د ارکش نه اره کېږي بې د مشین نه تختې جوړېږي بې د ترکان نه کشتی جوړېږي او بې د ترکان نه میخ او ټک ټک والی کېږي او بې د ډریور نه بیا په دریاب کې چلیږي دې قمقل ته وګوره امام صاحب دې نه منې وایي نه نه زه منم نه دا ټول خلک منې بس وی زما ستا خبره ختم وی څنګه ختمه شوه وی یو کشتی بغیر د جوړونکي نه نه جوړېږي دومره کائنات بې جوړونکي نه څنګه جوړ شي یو کشتی بې د ډریور نه نشي چلیدی دومره کائنات نور او سپومې بې د جوړونکي نه چلیدی شي خو بعضې ته به زما عقل رسي بعضې ته زما عقل نه رسي کم ته عقل رسي به قوم چې نه رسېږي بس په هغې به کاڼې کاڼې ډېر خلک وایي دا ولې دا ولې دا ولې هسې تاسو نو تپوس کوم یو میږی دی په دې جومات کې په دې جومات کې میږتون دی او دلته یو سوړه ده میږو او هغه میږی لګیا دی ټول عمر یې په دې جومات کې تېر کړه کله هغه ځای لځي کله دې ځای لځي که دې میږي ته څوک وایي چې میږي کاکا بار خو دریاب دی بار خو غرونه دي او میږي کاکا بار خو د دنیا جزونه دي او دلته سړک دی او په هغې موټرې روانې دي او ریل ګاډی دی او میزایل دی او سعودي دی او امریکا ده رښتیا ووایه دا میږي به دا ومني او خدای دې غرق که نو زما خو دا دلته بیخ ووته ژوند مې تباه شو مونږ امریکا پکې لاسته وای او هندستان پکې لاسته وای او سعودي پکې لاسته وای یو غرق کم دی دا نه ولې د میږي ذهن کم دی د هغه رسۍ کمه ده دغې ته عقل او دماغ نه رسېږي دریاب کې دننه کب دی کب او منډې وي او د کب ته څوک وایي چې بار انسان دی او هغه سره کونډه ده او کونډه کې درته دغه چولې دی خوراک او تا ته اچوي او به ته تېره کې او نیغ به دې بار وباسي او چې بار دې وباسي نو بیا به دې چاړه باندې پرېږدي او بیا به دې په اور باندې په تیلو کې واچوي او ریت به دې کې وبه دې خوري دی به دا لکۍ داسې وړقوي راوړقوي او د یو سر نه بل خوا منډې به وایي وایي ډېر غټ دروغجن اور څه ته وایي ګرم ګرم پکې لا څه ته وایي موږ چې د ګرمي په دې دریاب کې ونه لیده کونډه څه ته وایي انسان څه ته وایي د
کب تک زرها دلائل اوے دا هغه په ذهن کې دا اور سوچ راتلی شي نه هغه په اور کم دی پیږي خو په یخ ځای کې پروت دی دغه رنګې زمونږ په ذهن کې د کائناتو ابتدا او انتها نه راځي کوم ځای نه کائنات شروع شوي دي کسنګ جوړ شوي دي څه صورت دی د الله صفت څنګه دی د الله حسن څنګه دی دا زمونږ ذهن نه اخلي زمونږ ذهن کم دی دې باندې به مونږ پوهېږو خو کله به پوهېږو چې د قیامت میدان شي او د الله د حساب کتاب فیصله روانه شي نو بیا به که خیري مونږ د خپل رب سره خبرې م کوو انشاءالله او چې جنت ته لاړ شو په دغه سترګو به وینو هم وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره ایمان ډېر لوی نعمت دی زما بس دو قسمه څیزونه لري په ایمان کې ځان پې پوه کې یو هغه چې زما د عقل لاندې راځي بل هغه چې زما د عقل نه اوچت دي زما د عقل لاندې نه راځي دواړه به منو الله په دې قادر و چې دا هر څه زما د عقل لاندې راوستې وي لیکن دې کې د الله حکمت دی دا چې ستا د عقل لاندې نه راځي او خدای درته وایي چې شته نو منې که نه رسول وایي چې شته او که نه نو که ته وایې زما د عقل لاندې راځي منم که نه راځي نه منم نو بیا ستا په عقل اعتماد شو په خدای رسول دې نه شو او که ته وایې چې زما د عقل لاندې راځي که نه راځي خو خدای او رسول وایي نو ستا په اعتماد په عقل و نه که په چا دی که په خدای او د رسول دې ته ایمان بالغیب وایي مونږ وایو الله عقل ټوټې ته راکړی او په دې عقلونو کې بعضې عقلونو کې فرق شته که نه شته د بعض انسان عقل کمزوري وي او د بعض انسان عقل مضبوطي د بعضو سترګو نظر کمزوری دی د بعضو سترګو نظر تیز دی د بعضې د غوږ اورېدل کمزوری او د بعضو تیز د بعضې د وجود طاقت کمزوری د بل تیز دقه رنګې د بعضې عقل تیز دی د بعضې عقل کم خبره که د عقل لبوتله نو بیا خو به فرشتې هم نه مني خبره که د عقل لبوتله نو بیا خو جنات او پیریان به هم نه مني خبره یې دې لبوتله چې زه الله ووینم اله مانم نو ښه ماته ووایه ماته ووایه وایي دا خوشحالي ماته وښایه خوشحالي ټول خلک مني ماته یې وښایه غم ماته وښایه شاب وایي دا زوی چې مړ شي دا غم نه دا غم خو د زوی د مرګ د وجې راځي د زوی مرګ خو غم نه دی د هغې د وجې راځي خوشحالي خو د انسان چې پیسې وموني یا وادو کې د هغې د وجې راړي خوشحالي او غم د اړه کې پروت دی ما ترې څوک وښایي ما ترې څوک تیارو وښایي رڼا دې وښایي یا رڼا تیار معنی که نه معنی دا ما ته وښایي که ته وایې دا رڼا ده دا خو بشیر جان دا خو بشیر جان که ته وایې دا رڼا ده دا خو د خښتې دیوال دی که ته وایې دا رڼا ده نو دا خو رڼا نه ده دا خو دا فرش دی که ته وایې دا رڼا ده نو دا خو رڼا نه ده دا مخامخ کیمره او موبایل رڼا دا رڼا ده بله خو دا خو رڼا نه ده دا خو د رڼا سبب دی دلته هم رڼا دلته خو بله نشته بله خپل ته لګېدل تیاره کم ده ما ته وښایه ځه وی دا د شپې نیسه ښه نو وي که نه ما ته وښایه تیاره شه ما ته سترګو وښایه راونیسه ماله جیب کې واچم تیاره دا خو ما ته دیوال نه ښکاري دا ټول څیزونه مونږ اینو نه خو منو رڼا مونږ اینو نه دا د رڼا سبب دی دا رڼا نه دی سبب دی نور د رڼا سبب دی سپومۍ د رڼا سبب دی د دې د وجې رڼا پیدا کېږي ټول خلک رڼا مني خو وینې نه خوشحالي مني خو وینې نه هوا ما ته وښایه ځه ټول خلک وایي هوا او هوا او هوا او هوا هوا راوړه که نه په چای کې واچوه دا هوا یې لږه تلو چې دا څومره ځه راوړه لږ نه جي شته که نه شته نو ما ته وښایه هوا که نه یخني ما ته وښایه که نه واوره ده که نه واوره خو د یخنۍ سبب ده د واورې د وجې یخني پیدا کېږي ما ته وښایه یخني او ورسره یې یخني یخني ډېر څیزونه لري په دنیا کې چې مونږ ته ښکاري نه خو مونږ یې منو مونږ ته ښکاري نه خو مونږ یې منو ستا په دې وینه کې او ستا په دې وجود کې ستا د بچو سلسله پرته ده مونږ ته پته نه لګي یو وخت کې به میدان ته راوځي بیا رستو جنۍ لا ماشومه ده او د هغې په وجود کې د هغې بچي او لوڼه پراته دي خو لا پته نه لګي وروستو به میدان ته راوځي چې کله پیغله شي او دا واده شي نو زما وروڼو خبره مې دې پورې کوله درته چې لوی نعمت څه شی دی ایمان ایمان چې وي
بس دا کامیابی ده. ایمان چې وي دا تباهی ده. ایمان چې وي او نیک عمل ورسره دی نو نیک په نیغه به جنت ته دی چې ګناه ورسره دی. ای الله راته معاف کړي. او که نیک عمل نشته بد عمل دی نو دوزخ ته به ځې او هلته چې وډبولی شي نو هله به ځې. دا جنت پاک ځای دی. جنت کې چې کم حورې دي نو قڼې مڼې به یې ني. د دنیا که ډېره ښکلې جینۍ هم ده او ښایسته هم ده خو لاس کې بیا رومال نیولي او چې زور ورکړي دې سپېموله نو دونه ګن به ترې روځي چې هغه مور هم ترې مخ بل طرف ته وي خدای دې مرداره که لکه اخوا ته دا پوزه سوڼاوه که نه هېته خدای دې غرقه که د خلکو مخکې د میلمه مخکې د سپېمې سون کړی نو بلارې ترې راوویسته. ګوره ښایسته جینۍ ده خو پوزه کې څه شی پروت دی؟ پوزه کې زعفران او دغه پراته دي جیفل او زعفران او دا څه ورته وایي مشک او عنبر پراته دي. نه که نه دا د خدای مقابله کولی شي. دا ښیي درته او چې ښکلې انسان مې او ښایسته انسان مې خلک ته قربانېږي او یو وخت دوه دا خوله ونه وینځي او مسواک ونه وینځي ونه کړي او دا خوله درته رانږدې کړي بس زه وایم خدایه په ډیران کې خاښی والې ده. انسان څه حقیقت دی؟ ښکلی انسان ښایسته انسان او چې کله بیا بوډا شي مونږ غوندې بوډاګان شي نو کونټی به راوالي او چې ورپسې نور هم بوډا شي نو ملا به راټیټه شي. بیا ملا به ټیټه شي. یا خدای پاک ملا خو ټیټه شوه او یو بوډا بابا په لار باندې روان و د ملې ټیټه وه نو ماشومانو پورې خندل دا وړو نو خو شیطان هم مانه غوښتی دی. یو ماشوم ورته بابا وي دا لیندرې په څو اخیستی هغه ته بچې چې زما عمر لره ورسې مفتو کالذي به راته میلوي خیراتي به درته میلوي. داسې ده که نه؟ او بیا خولې نه غاښونه وځي هغه ښکلی لږ ښایسته لږ چې بوډاوالي ته ورسېده مخ چې پړ شو د سترګو نظر ختم شو کونټی لاس کې راوالي بیا خبرې هم سمې نه شي.